لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځیده چانک راویښ پاسې د چې بارو وته نو د خپل وینځي کوټه ته ورا چې ورغه هغه کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوګونیونو اوینځه په سجده پرته ده او خدای ته وی چې پروردگار ته په ما مین یې اے الله استا ما سره ډېر مینا ده د په دروازه وټکوړه چې دروازه لره کړه بے وقوفه دا سه مو آیا چې خدای ته په ما مین یې د سوای چې خدای ز پتا مین یې هغه ورته ز بے وقوفه نیم ته بے وقوفه کار دې سره چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ترا پریوته کار دې سره زه خو د ورځ ستانه او کرایم بے وقوفه کت الله په ما مین نه وي زما ټول ورځ تا په خدمت کې زړه وچوي او ما سخوتن چې ستا د خدمت نه وزګار شم نو په یخو وبو داسو کوم او د 2 رکعاتو نفل نیت تړم نو 15 سپاره قران په یو رکعت کې و مو 15 په بل رکعت اوس می سلام وګرځولو او دیر سپاره می په 2 رکعاتو کې ویلې نو اوس می سلام وګرځولو او هغه ته مې وی چې ته په ما مینه او ته پکې د مچ غوندې را پریو زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه تم واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص وقات تاسو څه کارونه داغه وجه ده چې ځنه خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلق سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو ګدي کینی شوقم کې مچران شي ضرورت سره ودا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې سمره را پسې ډبي کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبي زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوا بابا مرز من خاصه لیونی و ملنګان لیونو پسې لیونه به منډه وي او ملنګانو پسې ملنګان منډه خیال امراغي زارکش هر سړی مال دلتا نشي راشي نو راځي نه دی جمعه دا غوړ چې دي دا ټول پوره دي ځکه چې دوی ټول د خزو ټټوان دي که بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه ته راتلی شي بربندې لونه چې درې منه بار بربندې ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پرېخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار عزیزان
الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ خو د زمکه په سر یو مورخ خو چې د آدم علیہ السلام تاریخ پیدائش او خی او دا خی چې د آدم علیہ السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ تداو دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د پاره اهلیت پکار تصنیف د پاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کال مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کال په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وخت چرته تیر کړو مرید د چاو تعلقات چا سره دا غز او دم کدی ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په ولګول ما غته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سے رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دین نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدل لکه د په کلام میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندې دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تورو بو کې د پیرنګیانو د لاسه قید هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي ته وګورئ کنه مونږه پښتانو ته وګوره کتاب ډمان ول په میراث کې واکړ ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجه شروع په ټپ وړاند شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر و شیطان ویلی دا خود شیطان آلات تی و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دی سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ پش یو غم د دې قوم نه سره وجاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورته اوزي بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلو چې طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ
اوست زمان سروی او د ترکو یستانا اسم حاصل نکړو په شیخه په مولای کې پس لدی میوار د هر چی شی په میخانا اوس په دې تاسو په اسم حاصل نکړو په شیخه په مولای کې پس لدی میوار د هر چی شی په میخانا پام کو د منصور غوندی په دار نش رحمانا دیر داد عشق خبره مکړه نادانا اوس منصور ته وته چا کافرو د سکویش مليانو په دار ولې اوخه جاو ولې ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ډیر راغې ضبط یې ونکړې شو چغې ووایي یو مقام دی په دې ولایت هغې ته استغراق فی الله یو استغراق فی الله دی یو استغراق فی الرسول دی یو استغراق فی الشیخ استغراق فی الله دی ته وایي چې یو سړی وایي الله 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 تمام اندامونه بل خبره نه کوي الله 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 مقام ته چې ورسي استغراق فی الله رش بالکل محو شي د خدای په ذات نو دی چې هر چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري آواز یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونیو چې دا څه انل ځکه چې هر څه ورته راویني و مړې کړو هغه رسایم انا الحق چغې والي چې کومه رسای ده ته غاړه کې اچوي په کومه لاره چې د ده جنازه وړه دیوالونو نم انا الحق چغې راکړه کم قبر ته چې دی کوزولو قبر نم انا الحق چغې راکړه شیخ شبلی رحمت الله علیه دا هغه وخت ډېر لوی بزرګ پخواني بزرګان به چې وو رښتیا بزرګان دا اوس خو په تندر دی ولګي اوس په بیا څه ورپسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دی چې ولا ورشه زه چې جومات کې ناست یم ترون ننوځې که ترخ ګرم چې څه راوړه که نه استاد سلام علیک ته به ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ خو چې لاس دې څنګه حال دی ښه نور خیر دی که او چې غوړ لاس په خیر کښېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو خیالم راغی جي شیخ شبلی لوی ولی او بزرګ د خدای لوی اغي آسمانی چټې بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خیم اس نه چې ما پسې ګوره دغه شي یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع کړه ته ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کوې زویم داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الأبرار
वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। खलक बदर पस दा तस्खीर वज़ाइफ द दुनिया दरातलो वज़ाइफ द तस्खीर वज़ाइफ उबे की खलक बदर पस मंडी हुई हराम दी आखिरत के बदीत से साथ हमेशा द पार द आशिक लो या वजीफत से शिक सड़ी वजीफा खुदाई च महबूब जमाश और महबूब पदे कायनात के बल सो के देशी सेवा द खुदाई द जात ना महबूब पदे कायनात के बल सो के देशी सेवा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बलमला चुकता पदे कायनात के चाबू च जम से बल सो पर खुदा कसम चिदा कोशिशों कई और ढेर आसान मिलावी चियो जियारत दर तवशुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उमर बदे आगा खुन दखले न नजी और न बटोल उमर पबल खुन पसे ओ गर्जे कयो जल पखोब के दर तदा जियारत नसी दरूद शरीफ ना हराम नजान सातलो ना खकोल बद नजान बचकोल पदी सीजनों बांधे आम तौर म्याश दो ख्वारियों का तो गोरे चिता तकी ज तालिबुम दा दरूद शरीफ उस मिजान मड़ को नकी जका च दे मुर्दार और सरा खल्त शुम खुलेन में कंजली मुजी खजो पसे बस खुला में खराब शो उस देर कोशिश को मराता न मिले तालिब गिरा जमाना के जो खुला में टिकू और ख्यालात में टिकू सलोर करत मां जनाब रसूलुल्लाह पखोब के लिए उस कलूल अंशु दे दुनिया के गर्जम कने चिस्तरगे मुम शैतानत गुरी वगुना मुम आराम तो बाउरी बदन मुम आरामियान सर जंगी गिरा जंगी गी कना जी उस मुंग सरद रसूलुल्लाह सकार दे मुंग तजान ताकि पर पाक वक्त पकार पाक खलक पकार पाक जहन पकार पाक जड़ पकार जमाजीजान सोच कवई फिक्र कवई दुनिया उराना दा दुनिया उराना दा पदे उलमाए मुतकल्लिमीन की और डला दा चागीद इस शिप वजूद कायल नहीं इस निश्ता संगा निश्ता दा मौजूदात दा टोल कायनात अगर तेस निश्ता वली चे सबाबा कम शे निष्ठीगी दागे नन तसवर द निश जायज सबाब यो शे आदमी की एस बनी सा शपे बसमले च सार रपा से दुनिया बयो मैदान तो कनन तसवर द आदम कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु मन अलैहा फान दस जुगोरे दा बफनाश वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम सिर्फ स्ताद परवरदिगार जात बाकी पास नु कतननो ए चीज निश्त मुंग सी नन दलते जुमात के बेगाला मर्श सबा बदा वक्त पदेजमा काड़ो तो मौजूद है ना वक्ती भी अखाख करे नु चार कलज शेने जमास हैसियत निश्ता जमा दजान बचकोलो सपावर निश्ता नुमा त नास पचशी दे जब गाविर पचयम च जमा जान गिरशी जान नशम खलासोले नु जब गुरूर पचको या बल संगा खलास का अजीजान कुदरत जिसक या खक रहमान बाबा खबरा में कोला चिद इस्तिगराक मुलियानोवी चिदा पस लदे में वार दे हर चिशी पर मैखाना नो मैखाना शराब खाने तो और देवी चिजब शराब खाने तजम और मुलातो बो शेखाई की मिसोन दे मतलब दान दे मतलब दा दे चिब्बी तकलीदा सड़े कमाल तनरस बे तकलीदा